نازکې رشتې قصور دا ده چې هغه واده کړی دی. ستا دپاره دا سوچ هم ګناه ده. اسې یو داسې الزام پته هم نه دی. الیشبا د ولید نه خبرې پټئ. ولید ما ته خپله ویلي دي ځکه خو دونه پریشانه دی. ما ته پته وه چې ته به نن هغه له پیسې وړئ. په دې وجه کور ته رالم چې ته به ما ته پخپله ووایې چې هغه له پیسې وړم، خو تا دروغ وې ما ته. تا سره مې څه رشته ده؟ زما سره نه صحیح، خو زموږ ماشوم سره خو د رشته ده که نه؟ مونږ ته څه پته ده چې دا زموږ ماشوم دی او که نه دی؟ رمشه واټ؟ چرته روانې؟ مورې په الیشبا پسې ځمه. هغه بېګا د دې ځای نه تلې ده. هغه دلته نه نشي تللی. ابه څنګه ما یوازې پرېږدي او زیبا به هم دلته یې زه ګورم. هغه تلې ده، هلته تلې ده د کوم ځای نه چې راغلې وه. ابه څنګه اوسي زمانه بغیر؟ For God's sake ولید stop it. په خبره ځان پویه کا. هغه جنۍ ته استعمالولې خپل ارمانونه یې در باندې پوره کول. که هغې سره ستا فکر ونو هغه به د دې کور نه چرې نه تله. زه د هغې نه بغیر څنګه اوسېدی شم؟ نشم اوسېدی د هغې نه بغیر. ډونټ وري، هر څه به ټیک شي. ته مه پریشانه کېږه. I promise. زه به تا یوازې پرېنږدمه. It's okay. It will be all right. راشي سر خوړلو ته روټۍ وخوري که نه؟ دا په تاسو کوم قهر را پرېوتی دی. راشي یا خدایا. نخرې مه کوئ وخورئ. زما په خیال په دې بسترو د خوب عادت نه تللی دی. په هغه بسترو هم عادت نه ومه. څنګه هغه عادت ختم شو دا به هم ختم شي. تا ته پته ده لورې، زموږ په دې معاشره کې د یوې جینۍ یوازې اوسېدل څومره ګران وي. زه یوازې خو نه یم، تاسو یې که نه ما سره، او چې تاسو یې نو زه څنګه یوازې کېدی شم؟ خو ته دلته نشي اوسېدی الیشبا. ولې زه نشم اوسېدی دلته؟ ولې اوس دا زما کور نه دی؟ نه، اوس تا خپل کور هغه دی چېرته چې ستا واده شوی دی. هغه کور زما څنګه کېدی شي چېرته چې زه اډو محفوظه نه یم؟ چېرته چې دا کور د خلکو نه خطر وي چې هغوی کله هم ما د کور نه ویستی شي. په کم حق به اوسېدم هلته؟ تا ډېره غلطه فیصله کړې ده زما زړګیه، او زه تا ټول عمر داسې پیمانه نشم ولیدی لورې. ټیک ده، زه داسې کومه چې د دې ځای نه م ځمه، په تاسو به بوج نه وي بیا. څه؟ دا تاسو وویل؟ ته په ما بوج یې؟ دا دې وویل که نه؟ زه به تا ته اړو څه ویم نه، دا به هم درته نه ویم چې د دې کوره لاړه شه. سړي چې په زړه صافی هماغه کوه، ما ته خبرې کوي.
غلطه وشوه الیشبا له داسې کور پرېښودل نو پکار ما ته خو لګېده چې هغه به د ځان ډیفنس وکړي خو هغه خو داسې په خاموشۍ سره لاړه چې په هغې لګېدلي الزامونه صحیح وي پلیز سمرا ګوره ته داسې مه جاړه څه چې کېږي که نه ښې دپاره کېږي افسوس ما ته هم ډېر دی خو هغه زموږ الیشبا نه وه هغه زما لور ده زما الیشبا زه مور یم ما ته پته ده رمشه ما ته پته ده کاش چې هغه وه خو د هغې خاموشۍ د هغې چغلي خوړه تا دومره لوی انظام لګولو زما په لور باندې نو هغې به څه کول هغه خو به خاموشه وه که نه څه کولی شو هغې تا یو سیکنډ هم سوچونه کو تا د یو مور په وړاندې د هغې په لور باندې دومره ګنده الزامونه ولګول ستا زړه ونه چودو ما خو صرف تپوس کړی و نه رمشه نه تا خپله فیصله وروله هغه هم زما د لور د ژوند تا به زه هېچېرې معاف نه کړمه ما الزام ولګولو هغې خاموشۍ سره الزام واورېدو او لاړه ولې چې د هغې په زړه کې غلا وه د هغې زړه کې غل نه و رمشه ستا الزام د هغې د سوچ نه ډېر زیات غټ و هغې دا سوچ هم نشو کولی چې د هغې ترور به دومره غورځېدلې وي سمرا دې وخت تو غوسه کې چې کله هوش کې راشي که نه نو بیا به تا ته اندازه وشي چې څوک صحیح دي او څوک غلط او دا یاد ساته زه هم یو مور یم او د خپل د زوی د ژوند بهترې فیصلې حق زه لرمه هغه زما لور ده زه خبر یم تا د هغې ژوند برباد کړی رمشه I am really sorry. ولې تا څه کړي دي دا هر څه زما د وجو شو دې کې ستا قصور نشته ما ته دلته ایسارېدل نو پکار تا زه دلته ایساره کړم الیشبا دې هارټ کړه د هغې خو زه خوښ هم نه یم هغې به هماغه څیز خوښولو کم چې به زما خوښ و په څیزونو کې او په انسانانو کې ډېر فرق وي زما په موجودګۍ کې هغې ډېر انسیکیور فیل کول دا ښه خبره نه ده ما ورسره واده وکړو او هغه بیا هم دومره انسیکیور وه I don't know چې څنګه هغه لاړه پته نه لګي چې واپس په هغه راځم کو نه سبق یې په یو جونګړه کې څه پته په جوپړی کې به پاتې کېږم کو نه خو علي ټول کورواله ستا په دې حالت باندې ډېر پریشانه دي هغوی دا غواړي چې ته خوشحاله اوسې ویل ډېر اسان دي چې ته خوشحاله اوسه چې ته په چا اعتبار کې او هغه تاله دوکه درکړي ستا په زړه به څه تېرېږي دا ته ماته وې ګوره ما پیلوم او اوسم صرف او صرف ستا خوشحالي غوښتله بس تا ته پته ده دې کور ټولو خلکو خوشحالې تا سره یو ځای دي
دا څه کوي تاسو؟ ولید ته فون کوي تاسو؟ نه بس هسې څه غواړئ؟ زه غواړم چې ته خپل کور ته لاړه شه الیشبا. خدای ته وګوره، خپل کور ته لاړه شه، لاړه شه دلته نه. تاسو ولې داسې کوئ؟ مینت راته ولې کوئ؟ ما په خپل ژوند کې داسې ډېرې جینکۍ لیدلې دي چې د خپل ذات په وجې خپل کورنۍ په خپل ځان باندې په خپل روان کړي دي. خو ما کله دا سوچ نه و کړی چې تا سره به هم داسې کېدل لورې. زما ګمان کې هم نو. حیرانه خو په دې خبره یم چې هر څه په خپل سترګو لیدو نه پس هم تاسو ما ته وایي چې هغه کور ته واپس لاړه شه. ځکه چې اصل کور ستا هم هغه دی. زه نه تلل غواړم هلته او نه به کله لاړه شم. خو زه غواړم چې ته واپس لاړه شې. بچې ته یو ځل هغه سره خبره خو وکړه که نه. څه پته لري د هغه ذهن بدل شوي، کیدای شي هغه ته د خپلې غلطۍ احساس شوي وي. که هغه ته د خپلې غلطۍ احساس وکړه نه نو هغه به ما ته خپله فون کو وکړو هغه نه که نه او هغه به کوي هم نه. هغه لومړه ثنا ښه ده، هغه ته هم خپل ځان په شان جینۍ پکار ده. زه ورسره ډېره ښه ومه. بیا دپاره داسې غلطي ونه کوي. زه نور چاته مینتونه نشم کولی. الیشبا څه وشو؟ خیر خو دی؟ هیڅ نه، سر راباندې وګرځېد. د خپل حال ته خو لږ وګوره. ګوره لورې، تا ته د ارام ډېر سخت ضرورت دی او تاله خو په دې بسترو خوب هم نه درځي. راځه شابه راځه. زه ټیک یم ترورې، بس تاسو ما پریشانه کوئ. الیشبا ولید چرته دی رمشا؟ په کمره کې به وي. کمره کې به څه مطلب؟ اواز کا ورته؟ ما سنا ته ویلي دي اوس به راولي. زه هغه دی رالم. دونه په مشکله مې راوستو نه راتلو. زه ښه ده چې راغلی نو څه وخوره اوس. زما زړه ته نه کېږي. تا سار نه څه نه دي خوړل، پلیز لږ شانته وخوره. زړه ته مې نه کېږي. ما یوه فیصله کړې ده. د څه فیصله؟ زه د دې کور مشره ضرور یم، خو ماته نه ښکاري چې زما د خبرې څه اهمیت یا د څه فیصلې څه حیثیت دی. دې دپاره ماته نه لګي چې زه د دې کرسۍ قابل یم. دا ته څنګه خبرې کوې سمره؟ نن د پس به زه په دې کرسۍ نه کینم ځکه چې زه د دې قابله نه یم. څه فایده چې زما د فیصلې څه حیثیت هم نه وي. رمشا د نن نه زه دا غواړم چې د دې کور ټولې معاملې ته سنبال کا. راځه دا کرسۍ ستا ده، په دې ته کښېنه. د کور چابیانې کېنه. اوس چې په دې کرسۍ کېنی او څه فیصله هم ته کې، که څوک انکار کوي یا اقرار کوي، ما ته به ستا هره فیصله قبولوي.
سمره اخر تا د هر څه ولې وکړه ارشده کله په دې کور کې هغه کیږي څه چې هغه غواړي نو زه چې چېرته م کینم هېڅ فرق نه پروزي ته د دې کور مشره یې. د مشرانو خبرې منلی شي د هغوی په فیصلو باسونه نه کیږي خو ستا دا فیصله غلطه ده. د دې دپاره ما دا فیصله وکړه چې نن د پس به د دې کور په یوه خبره کې هم دخل نه ورکومه. زما لورې زما نه جدا کا اوس د دې دنیا یو څیز هم زما نه دی پکار. سمره زه نیا جوړېدوالو مرشده خو شاید خوشحالي په محساب په نه راځي. یو خبره کومه تا ترشده زما لور د دې کور نه تلې ده خو که په دې دوران د هغې په ماشوم څه وشو نو زه به تا کله معاف نه کمه. چپ که لږ شور هم دی وکړو نو چا سره د مخ لګېدو قابله به دې پرېنهدم. د خولې نه دې لاس لرګوم هېڅ هم نه کومه خبرې له راغلم. که شور دې جوړ کو نو تاسو دوانو په دې ځای ووجنمه چاته به پته مو نه لګي. خبره کوم نور هېڅ نه کومه. بد کې ځان سره ته خپل ځان بربادې هغه خلکو دپاره څوک چې ستا پوټې پروا نه کوي. دلته ولې رالې؟ دیدل نه دې رالم په زړه مې راورېدې. داسې کولو سره پاییز پرک نه پرېوځي. امالدار خلک دي دایي په ژوند کې ستا غوندې ډېرې جنکۍ لاړې او راغلې. تاغي پرېښوده او راغلې سورو دې پس په هغوی ته هېره کړي او په خپل ژوند کې به مشغوله شي. ما سره چې څه کېږي هغه زما مسله ده. راځه ما سره. څه؟ ما ووې راځه ما سره زه تا پسې راغلم. ګوره لاړ شه دلته نه ګنې نو ښه به نه ګنې نو څه به وکړې ته؟ زه به شور جوړ کړمه. راځه ما سره راځه. ته زما لاس. څه وشو لورې وده شه لا خو ټوله شپه په سر پرته ده لورې وده شه. کمال دی ته دلته داسې چوپ ناست دی. زما خو دا خیال و چې ولید ته دې وخت ستا ډېر سخت ضرورت دی. څه وشو خبره در باندې بده ولګېده؟ نه بس ما ته دا نه ښکاره چې ولید ما سره مینه کوي. ولې تا ته ولې داسې نه ښکاري؟ او ګوره سره د ښکارېدو نه ښکارېدو دا وختونه اوس تېر شوي دي. زه خپله غواړم چې ستا واده زما زوی سره وشي. هغه خو ټیک ته انټي خو زه ولید سره ډېره مینه کوم همیشه دپاره به کوم خو زه دا غواړم چې کم الک سره زما واده کیږي هغه هم ما سره دونه مینه کوي چې څونه ورسره زه کوم. او بیا ولید هغه خو د الیش په باره کې سوچ کول هم نه بندوي. ګوره دا خو ستا کار دی. ته به څه نه څه کې او د الیش به د عشق دا پیریان به د ده د سر نه کوزې. زه داسې کولو کوشش کوم. ما خو د الیش په خلاف هم هغه ته ډېر شي خبرې وکړې خو هغه اډوله ریاکټ ونه کو. خو بیا ما ته داسې ښکاري چې زه داسې کوم. ته اوس څه غواړې؟ زه غواړم چې د دې دواړو یو پیره خبرې وشي. څه؟
د هغې دواړو د خبرو سوچ هم نه کې ته تاسو پوه نشوي زما په خبره. زما ولید پوره پکار دی. هغه زه چا سره نیمولې نشم. زه غواړم چې هغه یو ځل خبرو کې او پوره ثبوت وته ملاو شي او دا خبره مکمل ختم شي. اسې نه چې دوباره بیا هغه جنې زلو شو د جون کې واپس راشو بیا خپل حق جتاوي. هغه به د په جون کې کلم نه راځي. زه هغه جنې نشم برداشت کولی. ما ته په هرات کې د چامینه نه ده پکار. زما هغه ولید پکار دی چې هغه صرف زما وي. ته څنګه خبرې کې؟ هغه یو دوکبازه جنې ده. تاو قتل کنه هغه څنګه مالو زما زوی له دوکه راکړه. ها اپسیټ کېږې مې پلیز. څنګه اپسیټ نشم زه؟ یک یو زوی دی زما. څه خوبونه مې نه ولیدلي هغه لا. او دا د کلي جاهلي جنې تاو قتل کنه هغې د هغه څه حال جوړ کړی و. ها پلیز زه آیل ټرای مای بیسټ. زه به کوشش کوم چې ولید علیش به هېره کړي. تاسو پلیز اپسیټ کېږئ ما. کوشش نه سنا. ته ما سره واده وکړه چې ته بالش به د هغه د جون نه وباسې. ډونټ وري. لورې راځه ناشته وکړو. څه چل در باندې شوی د شپې؟ जी ما دا وی چې شپې در باندې څه چل شوی و؟ څه نه. ستا په اواز سره زما سترګې وغړېدې خو چې ته خاموشه شوې نو زما هم سترګې ورغلې. څه شوي لورې؟ څه خطرناک خوب دې لیدلی اوسه؟ ما خوب کتو چې هغه رحمت ما په زور بوزي زبردستی کوي ما سره. او که چېرې دا رښتیا شو نو بیا به څه کېده؟ څوک په تا بچ کوي؟ زه او که ته به خپل ځان په خپله بچ کړي؟ ترورې موږ به بل خوا لاړ شو که نه؟ چېرته به ځو لورې؟ د چا نه به تښتو او تر کومه پورې به تښتو؟ هغه سړی صرف تا په خوب کې ولیدو او دومره ترې نه ویرېدې. که په رښتیا چېرته رالو نو بیا به څه کې؟ دا فیصله ستا جذباتي ده لورې. ته ګوره ډېره غټه غلطي کې. ته زړه نه د دماغو نه سوچ وکړه. د هغه کور نه علاوه تا ته بل ځای محفوظ نشي میلاویدی. تا سره مینه کوي، په تا باندې اعتبار کوي. هغه که په تا اعتبار نه کولو نو بیا تا سره واده ولې کولو؟ زما یقین دی چې ولید به په تا پسې ډېر زیات خفه وي، هم ستا باره کې به سوچونه کوي. Thank God چې ته د خپل کمرې نه راووتې. I am sorry. که ستا سوري ویلو سره تا ته دا ښکاري چې زمانه به خپله مینه هېره شي نو I am sorry as well. ته علیش په باره کې سوچونه کول بند کا. هغه یې رول ناممکنه ده. ګوره ولیده په غور په زړه دننه وګوره او بیا ماته ووایه چې ته غواړې څه. زړه دوکې یې راکړئ، باور مې پې نشته. ښه د خپل دماغ نه تپوس وکړه ووایه. دماغ مې وایي چې د نورو دوکو ګنجایش نشته. د هغې سره خبرې کول او د هغې ټولې غلطۍ معاف کول دي. هغې راله غټه دوکه راکړه. ته ماته یو خبر وکړه، ستا هغې سره څه خبره شوې ده امین چې کله نه هغه دلته نه تلې ده؟ څه خبره شوې ده؟ نه. هغې تا ته کال کړی دی؟ نه. ولید تا ته هغې سره خبره کول پکار دي. څه؟
زه خبرې کول نه غواړم. ګوره چې کله پورې ته هغې سره خبرونه کې نو ستا زړه به نه مطمئنه کېږي، تا ته به کلوجر نه میلاویږي. چې ته هغې سره خبرو کې نو تا ته به پته ولګي چې هغه په خپله فیصله څونه مطمئنه ده هغه سړي سره. دین یو موو آن. چا چې زما مینې له لته ورکړه زه د هغې نه اوس دا تپوس وکړم چې د بل سره خوشحاله یو که نه. سنا زه داسې نشم کولی. ګیو می یو فون. ولې؟ مال خپل موبایل راکا. ولید فون پلیز. دا واخله فون وکړه. لورې نه زه سره خبرې نه کوم. بچی خبرې ورسره وکړه چې د دې نه مخکې څه نور سروانې راشي تا هغه سره خبرې وکړه خبرې ورسره. شابه. خو ترورې هغه ما سره خبرې کول نه غواړي. الشبا هغه ته ټلیفون وکړه ورته ما پسې راشه او ما دلته نه بوځه. شابه. زه دې ولې تپوس وکړم؟ هغې په خپله ټولې رشتې ماتې کړه او د دلته نه لاړه. چې کله پورې تا ته دا خبره نه معلومیږي که نه نو ته خپلې زندګۍ کې مخکې نشي تللی. ډیټس رایټ. اوهو سره واندي زه خو شو چې ته د کمرې نه راووتې. کوشش وکړه چې سنا سره وخت ډیر تیر کړې. طبیعت به دې ښه شي. دا ستا په لاس کې د ولید فون دی که نه؟ جی. چاته دې کال کولو؟ جی هغه الشبا ته. ولی؟ ما ویلو تاسو ته. ما منې کړې وې که نه ته؟ هغه جینۍ زه دې کور ته نه پرېږدمه. هغې جینۍ مال او زما زوی له دوکه راکړې ده. موږ ټولو له غلطي معاف کېدی شي خو د چا ګناه معاف کېدی نه شي. هیڅ ضرورت نشته هغې سره د خبرو کولو. دا څه سوچ کې ته؟ شابه. هلو. څومره په ارمانونو ما د خپل ژوند واده کړی و. زه منم چې شروع کې زه ستا او د الشبا د رشتې خلاف وم خو ما په خپل ځان پوهه کو او کله چې ما ته دا پته ولګېده چې زه نیا جوړېدو والی یم نو بیا مې د خوشحالۍ امتحانه وه. خو زه د چا ګناه نشم پاللی او ته به یې هم نه پالې. پلیز جاړئ مه تاسو. پرېږده چې وجاړمه. روږدي شي هغه ټول خوبونه کم چې ما ستا دپاره لیدلي وو. تاسو ولې داسې خبرې کوئ؟ زه ستاسو د خوشحالو دپاره سم کولی شم. دروغ. که تا زما د خوشحالۍ دپاره څه کول نو تا به سره نه پرېښود او الشبا سره به دې واده نه کولو. مورې ما ورسره مینه کوله. اوس هم ته هغې سره مینه کې؟ ټول ژوند به د هغې په یاد کې خرابې. ولیده د هغې خلکو باره کې سوچ وکړه. څوک چې تا سره مینه کوي، څوک چې ستا فکر کوي، په ځای د هغې خلکو په باره کې د چا په سوچ چې انسان ته تکلیف رسي. د هغې خلکو هیرول ډیر ضروري وي. چپ ولې؟ وایه که نه
اوس هم کې د هغې سره مینا پته نشته. نو پته وکړه ولیده او زر پته وکړه ټول ژوند به د هغې په خفګان کې ختم کېته. د څه کمی دی تا ته ولیده؟ ووایه د کوم شي کمی دی؟ ټول ژوند د ته په سر پروت دی بچې او زما یقین دی ثنا به د هغې هېرولو کې ستا مدد وکړي. کې به که نه ثنا؟ जी ولې نه. څه وشو؟ ولې ژاړې لورې؟ څوک و؟ د چا خبرې دې اورېدې؟ ها؟ څه وشو لورې؟ ووایه که نه. ګوره ولیده ته د انټي دا ټولې خبرې سیریس ماله هغه تا سره ډېره مینه کوي ځکه کله نه کله داسې خبرې وکړي. که د مور خبرې مې سیریس نه وي اخیستې نو دا به نه کېدو. ګوره چې سم کې سوچ او خیال سره کوه هسې نه چې ستاسو فیصلې په وجه چاته نقصان ونه رسي. زه د الیشبا سره خبرې کول غواړم. زما فون ستا فون شاید دنده دی زما فون والا. هلو هلو ولیده بچی ترورې زه الیشبا سره خبرې کولی شم؟ ولې نه یو منټ دا خبرې ورسره وکړه خبرې وکړه څوک دي؟ ولې دې خبرې ورسره وکړه شابه سره کړه شابه. هلو څنګه یې؟ ژوندی یم. تا ته زه څنګه در یاده شوم؟ څه وشو؟ لیونۍ شوې څه؟ داسې خبرې ورسره کې تاسو چوپ شئ ترورې زه ورسره خبره کوم. همدې له دې فون کړی و که نه چې زه ژوندی یم که مړه شوم؟ داسې خبرې ولې کوې الیشبا؟ ما خو صرف ستا دپاره فون کړی او ته لوی احسان دې راباندې وکړو ولید صاحب. ټیک ویل ټول چې زما د تلو غم په صرف د یو څو ګنټو وي. د هغې نه پس دویمه بیا درېیمه ستاسو غټانو همدغه عادت وي. الیشبا په خپله ژبه د زما نوم اخیستو صورت نشته. هر څه نه خبر یم چې زما تلو نه پس به ټول څومره خوشحاله وي. څوک به ما پسې خفه نه وي. که زه مرم مړه دې شم که زما ماشوم مري مړ دې شي په تا څه فرق پرېوځي؟ تا ته خو میلاو شوه که نه ثنا؟ میلاو شوه که نه تا ته بیا هغه مینه؟ هماغه وشو څه چې ستا مور غوښتل که نه؟ تمیز خبرې کوه زما مور په منځ کې مه راوله پوه شوې؟ ستا مور همیشه زموږ منځ کې راغلې ده ولید. هغې همیشه زموږ منځ کې د وراني راوستو کوشش کړی دی. هغې کله هم نه دي غوښتي چې زموږ واده وشي. او نه یې غوښته خو ما بیا هم تا سره واده وکړو خو تا سره زما قدر نشته. زه خو اوس په هر هغه څیز پښیمانه یم کوم چې ما ستا په وینا کړی دی. په خپله مینه کې مې کړی دی. الیشبا
ته د سره زما د مینې قابل نه وي تا د پاره هماغه څه نه ټیک وه سمور په ما دومره غټ الزام ولګو او تا بس صرف واورېده یو ځل دې هم زما نه تپوس ونه کو چې دې کې څومره حقیقت دی که تپوس مې کړی مې نو تا مالې جواب نه راکو تا مالې همیشه د پاره دروغ ویلی دي ټیک ده زه دروغجنه زما مینه هم دروغ زمونږ اولاد هم دروغ خو ته راته صفا صفا ووایه چې ته اوس غواړې څه الیش با ما پون تا ته د خبرو د پاره کړو د باس کولو د پاره مې نو کړی ستا د ننه پته نه دی چې کم زهر دی چې ډوزي نه خو زه به جواب درکوم به زه جواب ګوره چې اوس زه څه کومه سو شلوري ته ولې جاړې الشبا نه نه لوري نه نه جاړم لوري جاړم لوري بایجان په یو خبره زه پوه نه شوم کومه خبره همدا چې د الش په پتلو باندې څه داسې خو شوه الټه زمونږ د کور ټولې خوشحاله ځان سره یوړې او زما زوی داسې ګرځي لکه چې اړو د سسیز هوش پکې نه وي او بیا چې واده شو بایجان نو په دې څه فرق پروزي چې هغه الش به واو که نه یا سره سوال دا نو چې هغه الش به واو که نه سوال دا و چې هغه رحمت د هغې څه هغه د دوه ټکو انسان زمونږ د خوشحالو ډک کور تالا والا کو آی ډونټ نو چې د دې په شا د هغه نیت څه خو سم چې وشو ما ته ښکاري چې مونږه زیاتې وکړو الش به یې سارول پکارو ګوره یاسره الش به په خپله خوښه تلي د چا په وینا نه ده تلي که هغه چرې بې ګناه وه انوسنټ ون و ځان به یې ډیفینډ کړی و داسې به چرې نه تله ډیډ هم ولید زه تاسو ته ضروري خبره کوم او آیا زه سنا سره واده کول غواړم